ابو جهل ویل کوي د ابوبکر کره بتلې الته ګورئ د ابوبکر کره بتلې الته ګورئ نو چې د ابوبکر رضی الله تعالی کره ورغلو نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانی کوي عائشه بیبي وړه اسماء رضی الله تعالی لګلو یو کاسي پیغله وا هغه ته ویل پلار دې څه شو پلار دې څه شو هغه ورته ما ته څه پته ده ایتا ته پته وینښت ما ته پته ابو جهل ظالم چې سپېړه توکړه اسماء رضی الله تعالی په مخ سپېړه ورکړه ور پردې لور زنانه وسیم څوک لاس نه اوچتای خو دومره ظالم او چې حسین لاس اوچت کو او اسماء رضی الله تعالی سپېړه راواچوله اسماء رضی الله تعالی فرمایي وی مال چې سپېړه راواچوله دومره زوردار سپېړه وکنه چې زما غوږ وشلیدو په غوږ مې والی وه مندرۍ نو غوږ مې وشلې دغه مندرۍ رانه ښکته ورتا وشوله دې رووتو او دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام وی چې ته کنه زمون کر لومبه رالو زمون کر چې رالو ما داسې زر وکړو وی ستوان مې ولې لک تیار کړی اسماء رضی الله تعالی فرمایي ستوانو داسې او په مشک کې مې ورله اوبه اچولې وي خو کور کې سنو چې هغه مې ورله تړلې وي خوله مې مشک له تړلې وي نو داسې زما داسې د دې نتاب پته ویلی شي د دې پرتوک د پاسه به د زنانو به داخل ته داسې تړلی چې دا پرتوک پې مضبوطي دا بعضې ملکونو والا اوس هم داسې تړي په دې املا باندې داسې یو پټه غونته تړي وی داسې یو پټه وه یو بیلټ موږ به د پاسه پې دا ځان تړو چې دا پرتوک مو مضبوطي وی بل شی مې ونه مونتو هغه مې د ګېډې نه راوسپړده زر مې په من نیمه کړه په نیمې مې د مشک خوله وتړله او په نیمه باندې مې ستوانو له خوله وتړله او دوی له مې ورکړو وی نبي علیه الصلاة والسلام لاړ ابوبکر رضی الله تعالی سره لاړو چې لاړو وی سیده مدینه منورې ته لاړو غاري سور ته لاړو وی مونږ ته وویل چې مونږ به په غاده طریقو ته الله تبارک وتعالی ښودلې وه چې مونږ به په غاري سور کې څه ورځ یو ځکه کو ډایرکټ مدینې منورې ته ځو که نه خو دوی راپسې روزي په لاره کې خو لاندې کوي نو څه ورځې په غاري سور کې پاتې شو چې دوی په ګرځېدو ستړي شي چې زه لاسه نه وتي دي نو دوی به ځان له په کلاره کښېنوي نو بیا به مونږ سفر شروع کړو دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه لاړو غاري سور ته لاړو اسماء رضی الله تعالی عنها دی به خوراک تیار کړی و داسې ستوان وتوان به تیار کړي وو نو دی به د شپې نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی هغه بر غاري سور ته به وله خېجول غاري سور ته ګوره دا ډېر زیات لرې دی ښه دا غاري سور چې دی که نه دا د غاري حرا نه لرې دی غاري حرا لږه نږدې ده زه چې دا ځل عمرې له تللی وم نو زه غاري حرا ته ختم نو زما د مخ باندې د انور لږ بد راځي ما ته صحیح لرجې غونته ده زه چې غاري حرا ته وختم او راکوز شوم که نه نو د مخ مې زه سم پوستکې اړولی بالکل د نور داسې کړی وم که نه چې بالکل خراب کړی وم مور مې را سره وه غیرت دا در سره څه وشو میدان غارمه دي که نه دي ته خو به نبي علیه الصلاة والسلام روزانه د غذا ته ختم مونږ به نه خېجو بیا غاري سور ګوره د غاري حرا نه ډېر زیات لرې دی نو غاري سور ته نوم تللی ځکه مور مې را سره وه هغه نه شو تللی نو دا ډېر زیات لرې دی یو غر باندې به وخېجي بیا به په دویم غر باندې به راورخېجي نو اسماء رضی الله تعالی به هر شپه یو بل ته زنانه یوازې د دشمن یره او دومره لرې غر ته ختل دی به دا خوراک نبی علیه الصلاة والسلام له وړو د ابوبکر رضی الله تعالی زوی و عبدالرحمن بن ابي بکر دی به د ورځې په مکه کې ګرځېدو حال احوال به معلومول او د شپې به تلو بیا به به هغوی ته بیانول چې په مکه کې دا چل ښکته شروع دی چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ولاړ او ابوبکر رضی الله تعالی سره لاړو اسماء رضی الله تعالی فرمایي وی زمونږ بابا راغی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پلار چې وکړه ابو قحافه د کافرو دله ایمان نه راوړی مونږ ته ویل چې پلار خو څه شو مونږ ورته وی چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره وتی د هجرت له وی چې لاړو وی چې ما ته پته ده چې تاسو به یې نارې وږي پرېښي یئ چې په کور کې صحیح هغه به یې د ځان سره وړي ځکه چې هغه څه مومي په دغه خپل یار باندې لګوي تاسو به په کور کې وږي پرېښي یئ اسماء رضی الله تعالی فرمایي ما منډې کړې داسې وړې وړکاڼې مې راټول کړو او په المارۍ کې مې کېښودو د پاسه مې پې کپړه واچوله وی دی خو په سترګو ړوند و وی ما د خپل نیکه د لاسه ونیو وی ما ورته چې بابا ډېر شی پیسې راته پرېښي دي وی دا لاس مې ورته د کپړې د پاسه داسې تېر کړو چې دا پیسې دي یا خو به سکې وې که نه
ما چې دا ډېر شي پیسې راته پریښي دي وی چې ښه چې پیسې درته پریښي دي نو ابو بکر رضی الله تعالی چې کله ایمان راوړو کنه د سره په دغه وخت کې 40,000 درهم 40,000 درهم ورسره وو او بیا د په غریبانو باندې لګول نو کوم وخت کې چې د هجرت کو د سره 600 درهم پاتې شو نو هغه 600 درهم هم د ځان سره واغستل هغه مو واغستل یو کو د نبی رسول الله ضرورت ته په لار باندې راځي په د باندې به لګوم او بیا چې مدینه منورې ته لاړ دغه پیسې وسره وی نو مسجد نبوي په ځمکه واغستله هغه مو لګولي ادیو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما د هر تن بدله په دنیا کې ورکړي سیوا د ابو بکر نه د ابو بکر بدله به الله دله په جنت کې ورکړي زی په دنیا کې نشم پوره کوله زی په دنیا کې نشم پوره کوله نو روانو دلته کې کفار او لوی غوغا په مکه مکرمه کې شروع کا او نبی علیہ السلام ابو بکر رضی الله تعالی غار سور تلاړو نو په دې مکه مکرمه کې داسې کسان زیاتو دا قافی والا چې هغه به د خپې نه پته لګول چې دا د پلان کې خپه ده دا د پلان کې پس مکه به چې چاپ د خپې اولید کنه د دینه معلومات کول دا د پلان کې خپه ده نو چې غار سور ته لګ نږدې شو کنه نو ابو بکر رضی الله تعالی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک پیغمبر زما اوږي تراوخېجا زما شاته راوغېجا ځکه چې ته په ځمکه ځین ستا خپې ناپونه پرېږدي او په مکه کې داسې کسان شته چې هغه د خپې نه معلومات کوي نو هغوی ته به ټولو ته پته ولګي چې نبي علیه السلام دې ځای ته تللی دی زما اوږې ته راوخېجا نو نبی علیه السلام یې په شا واغستو او غارې سور ته وردننه کړو